اولیاء ور څومره وظایف پرېښودي دي او دا ټولې پرېښودي دي امت ته. نو زه تاسو ته دا وظیفه پرېږدم، د امیانو وروڼو ته هم وایم، طالبانو ته هم وایم چې د ماښام لمونځ نه پس الله الصمد الله الصمد دا ځان سره یو د پاسه سل ځله وایئ. ښه چرې به د دنیا جیب به دې نه خالي کېږي، نه به د دنیا حاجت وي. خوښه ده که نه؟ نو اخونکو له خو د پی وي که د خري که د سپی وي، ستاسو څه کار دی؟ خو دغه وایئ جیب به نه خالي کړي. ما پې ازمیښت کړی دی، اما به یو پنځلس شل ځله ویلي، الله مې د ګرفت کې نه راولي، خو دې نه زیاته مې نه ده ویلي. ځکه زه وایم الله به خفه وي چې بې غیرته ته له ما دنیا له یادې، او تاسو خو حاجت دی ورته، زما حاجت نشته دی. ښه نو دا یو بزرګ قبلګاه صاحب راته هم دا اجازه کړې، او بل راته یو بزرګ اجازه کړې وه، د هغه نوم عبدالمعبود صاحب دی. د سلو نه پاسه هغه حجونه کړي وو، دی ته معلوم دی هغه حال. سنډاکی بابا سره یې جهادونه کړي وو، ډېر لوی سړی و. نو هغه راته په دې الله صمد کې دا راته ویلو، وی دا تیر به هدف دی، وی دا وایه. ما یې او ما پې تجربه کړې وه چې ما به ووینو سهار به پیسې را روانې وي، چې بیا مې وی ما خدای دې غر کتې له پیسو له. نو تاسو خو عاجزان یئ، څه ګزاره هم نه چا کیسه خرابوي. د ماښام لمونځ نه پس 101 ځل دا د هغوی تعداد و، وی به دا ته وایه. ما پې ازمیښت کړی، ما به لس پنځلس شپاړس شل ځله ویلي، خدای مې پاک نه دی په دې کې ما نه نیسي، خو تجربه مې پې کړې ده. تاسو دا ځان سره وایئ. نور درته چې دی کوم شیخ ولی دی هغه وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا زور چې دی نو فضله دی او ماله فضله دی. نو ما تپوس وکړم دا زور ولې زور کې دا فایده ده؟ وی دا زور فضله دی ماله فضله دی. وی دې سړي له به الله مال ډېر راولي. نو ستاسو خو مال ته کله ضرورت که نه، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا وایي. ښه حي القيوم زه کله حیلو وامه کله حیلو وام. نو چې حیلو وامه یو څه کس را رواني راوړي راله وم ولاړه راشه دا ما بېګا ویلې وه، ته اوس راغلې ناوخته دې که. نو تاسو ته هم دا در کوم، دا ځان سره وایئ. ښه آب دریا کب نه گردد از هجوم تشنگان. دریاب په تګو باندې نه کمیږي رونو، که تاسو نه که دومره نورې وایي د الله دلبار کې څه کمې راځي نو وایئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نور چې د دې کوم ذکر اذکار د طریقې نور ښیي هغې باندې پابند اوسئ. الله دې دې عمر کې برکت واچوي. الله دې زموږ شیخین او څومره شیوخ تیر شوي دي د طریقې نقشبندي، زه خو د ابتدا نه واخلم د اخره پورې ټولو ته وایم الله دې سلسلې ته یې ورسوي. او ساده الفاظ وایم، دومره وخت راته غني وایم خدای پاکه چې تا څنګه فیض په دی جاري کړی موږ هم په هغې فیض کې راولې. موږ چې څه ویلي دي الله د دې ثوابونه هغوی ته ورسوي. دې کې کتابونو کې ډېر هغه تاسو نه پوهې کرکڼې سر کونه نه پوهې، یو ته تصوري شیخ وایي بل ته توجهي شیخ وایي که نه. نو هغه زه په اسانه طریقه وایم، خو هغه به بیا وایم. دعا وکړئ الحمدلله.